أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. سورة آل عمران اولنی حصہ ختم شوی و ابتدا کې مونږ ویلو صورت کې درې حصے دي. اوله حصہ تر دې ځایه پورې، دویمه حصہ بیا د یو سل یو آیات پوری او دریمه حصہ اخیره پوری. په اولنۍ کې مسله د توحید وي، په دویمه کې مسله د رسالت به عمومي طور باندې ذکر کړي او په دریمه حصہ کې به هغه دوه مسلې چې بقره کې وي چې هغه کې جهاد او انفاق فی سبیل الله، نو دا دوه خبرې دا په آخرنی حصہ کې ذکر کړي. اول کې مسله د توحید وا په رد نصرانیانو باندې چې هغه عیسی علیہ السلام ته الہ وی، په دلایل باندې په نقطو باندې د عیسی علیہ السلام عبدیت ثابت کو او نفی وکړه د دینه چې هغه الہ داغه د الہ الوهیت نه نفی وکړه. پدې کې هغه څه خبرې کولې، څه دلایل پیش کول، داغي جوابونه کړیو. آخر کې د مباهله اعلان وتا، لکه مخکې دغه نږدې آیات کې ذکر کوي یو شپېته کې راشي مباهله وکي، مباهله ته دي تیار نو، تختیدلیو او دې ته دا پته و چې دا پیغمبر دا رښتونه ده. دی په زړونو کې دا خبره ناغل و که موږ د سره کې ناستو نو بس دا غزې نه بیا پانسو، په غزې باندې عذاب براغلی او ټول به تباه شوي یو. د دې ځای نه مسله د رسالت به پیش کړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم رښتونه پیغمبر دی، نو داغه کار څه دی؟ اولنی خبره داغه دعوت ورکول دي توحید طرف ته، اتحاد او اتفاق کا راضی ناغه هم په توحید باندې راضی. خبره ودا کی چې او زمنګ نه څوک با نور الہ بن نسی، مخلوقات بعضی نه خدایان جوړي، دا شرط به چې موږ به د الله سره څوک شریک به نه جوړو، بعضی خدایان نه جوړي. د دې خبرې نو د يهوديانو په دې کې قباحتونه به ذکر کړي، 15 قباحتونه د دې ذکر کړي چې دې څه کوي. ګور نور ته خدایان وي، مخلوقاتونه پاغي کې خدایان جوړي، خپل مشران
خپل مولیان هغه دی په اربابو باندې حسابي، بل دین دی چې دی نو دی په دین منسوخه باندې دعوت ورکي او دی جګړمار خلق دی. ابراهیم علیہ السلام په باره کې دیوی دا هغه يهودي وو، څوک لګیا دی هغه نصرانی وو. الله رب العزت داغه رد کړي، داغه جواب وکړي. ابراهیم علیہ السلام نه يهودي وو نه نصرانی وو، بلکې هغه کلک مسلمانو، کان حنیفا مسلمه، هغه شرکم نو کړه، مشرک نو. وسوک چې هغه ته نسبت کوي، ناغه ته نسبت کول والا کم خلق دي او سوک نسبت کول حقدار دي، ناغي تذکرہ کوي. دا خلق چې دا هیلګر خلق دی، دی د خلکو د گمراه کولو د پاره چلونه جوړي، او بل دی کې قباحت دادې چې دی تلبیس حق کوي، حق او باطل په خلکو باندې ګډوډ کوي، کتمان حق کوي. دا د دی هغه بد خصلتونه دي. ورپسې نور راضي هیلګر خلق د هیلې به جوړي د خلکو د گمراه کولو د پاره. ود طائفه وقالت طائفه من اهل الكتاب سره هغه ذکر کوي. نور د دې بد خصلتونه قباحتونه هغه برازي مخیتا. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم وتوا اهل الكتاب تعالوا راشي الى كلمه سواء بيننا وبينكم، هغه کلمې طرف تراشي چې هغه برابر ده زمونږ او تاسو منځ کې. الله نعبد الا الله، چې بندگی منه کوو مونږ ما سوا د الله نه. زمونږ په اتحاد او اتفاق کې به دا خبرې کلمې د توحید باندې به زمونږ اتحاد اتفاق راځي. ولې مسله د توحید دا پټولو ادیانو کې دغه مسله توحید راغله. آدم علیہ السلام نے واخلا اچا د توحید خلاف نه دی کړی، د توحید نه خلاف بل خبره نه د پیش کړي. څومره چې راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هر پیغمبر هغه چې راغلی نو اول خلق ته قوم ته د مسله د توحید بیان کړل. د کوم یو پیغمبر تذکرہ چې راځي هغه کې به دا خبره راځي. ابراهیم علیہ السلام دا خبره کړله، نوح علیہ السلام دا کړوا، موسی علیہ السلام دا کړوا، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، دا مختلف انبیاء علیہ السلام تذکرې رستو برازي. هر یو پیغمبر چې راغلی نو هغه یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، اے زمونږ قومه بندگی کوئ د الله، نشته تاسو د پاره د الله نه سوا بل الہ. مسله د توحید مخکې ابراهیم د عیسی علیہ السلام تذکرہ موکړه. عیسی علیہ السلام دغه مسله ذکر کړوا، ان الله ربي وربکم، یقینا الله زما رب دی او تاسو رب دی. نو خاص د هغه رب بندگی کوي. نو وس دې سره اتحاد چې کېږي نو په دغه خبره به کېږي. وس پیغمبر راغلی نو هر یو زمانه کې د خپل خپل پیغمبر تابعداري کړله. بعضې فروعي مسائل دي هغې کې اختلاف شتي، مخکې څه بعضې خبرې وې وروستو هغه منسوخ شوي دي، بندي شوي دي. مخکې څه بعضې کارونه نه وو وروستو هغه په وروستوني امت باندې ایښودی شوي دي. نو دغه کې فرق شتی، لیکن مسله د توحید کې فرق نشتی. نو ځکه وایي یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة، اهل کتاب راشئ هغه کلمې طرف ته سواء بیننا و بینکم چې زموږ او ستاسو په منځ کې بالکل برابر ده.
تاسې منه یو موږ منو هغه دا ده الله نعبد الا الله چې بندګي به نه کوو موږ ما سوا د الله نه ولا نشرک به شیئا او نه شریک به نه جوړو د الله سره هیڅ شی به د الله سره نه شریکو نه به پیری نه به فقیری نه به ملائکی نه به انبیاء علیهم السلامی نه به اولیاء کرامی نه بزرگان به هیڅ څوک به نه د الله سره به شی شریک نه خلقو هو چې سمندلی سغندګي خواله پکې وته معلوم شوی دی وای دی کې دا الوهیت کرشمه ښکاری وای ناغه ته الہ ویلی هغه ته خدای ویلی چا د ونی نه چا د بوټی نه چا د لوټی نه او چا د غټی نه او چا په نور سوزنو کې نه چا د یو شي نه خدای جوړ کړل چا بل شي نه جوړ کړل څوک به راغلو نه هغه غوا ته خدای وې نو که دغه یو غوا وې چې هغه وخت پیدا شي وا او تر دې وخت پورې دا وې نو بیا به مثلی شک راته جزا کې دې شي چې دا دومره وګد عمر دی جو دې کې بچته سي چلینو نه خو بل مړ شي لګو مری ختم شي بل پیدا شي نور پیدا کی نو هر یو د خدای دی کدا خدایان خودی سي نه الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا او شریک بنا جوړو موږ د الله سره هیڅ ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او شریک او نه بنسي بعض زمونږ نه بعض لره په خدای تو باندې د الله نه سیوا بعض انسانانو ته دا خدای دی که بعض پکې راغلی و هغه ځان ته خدایان وي کنه موږ هم خدای یو خدایان وي زستا سو خدای مو فرعون راغله واغه زست خدای مو داغه نمخ کې ابراهيم عليه السلام په دور کې راغله نمرود هغه ز خدای مو هغه نو خدای توپ داو کړو دانګه بعض خلکو په زور باندې خلک خدایان جوړ کړلی نوح عليه السلام په دور کې نوح عليه السلام قوم ته دعوت ورکړو ناغه و طويلو خپل قوم ته خپل خلکو ته خبرې کولې ولکه دا خپل خدایان چې د پرې نه دی وي ښا دا به یو بل دعوت دغه ورکاو نوح علیہ السلام د توحید دعوت ورکاو دی به د شرک دعوت ورکاو نال د کې هغه جوړ کړیو هغه لا تزرون ود ولا سوا ولا يغوس ويعوق ونسرا دا باباګان چې ته پرې نه دی وي نا نصر بابا دی ود بابا دی یغوس دی یعوق دی نصر دی دا چې ته پرې نه دی دا راونی سي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله دانګ رسول الله صلی الله علیه وسلم خیریم کړوي يهوديانو ته الله دې په دې يهوديانو باندې لعنت راولي لعن الله اليهود کله به نصرانيان به هم شامل کړي هغه دا کسب کړل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجدا کله انبیاء علیهم السلام نو کله به صالحان په کې مزه کړلی دی هغه د قبرونو سیدګا جوړ کړل هغه پس راغلی او بس موږ لا براکی وي الله یې سجده کوي الله نه سوا بل تو سرکته کوي ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله ونسي بعض زمنا بعض لرا خدای توب باندې الله نه سوا فإن تولوا قد خلق شاغر فقولوا نو توای شهادو تاسو گواه وو سی بیان نا مسلمون چې موږ یو مسلمانان موږ مسلمانان یو د مسلمان او د کافر نه کیږي وای نه کی غریبانانو د خانانو سره کیلی ان کیږي بیا او یو ته د مسلمانان دی بل د کافر دی نو کله کیږي دا خو روغ نه کیږي ها تب شرک او زبا په توحید باندې اړه میما نو دا دواړه خوش نه کیږي وسو په یو لوخي کې خو ګندا او صحیح نه کیږي جوړي نو هغه د هغه عقیده ګندا ده هغه لګیا د شرک کوي او دغه د خپل په توحید باندې روان دي نو دین اتحاد اتفاق ناراضي
اتحاد او اتفاق به اړه راځي چې په توحید باندې کلک شي. په دې دور کې اتحاد اتفاق د پاره دو سيزونه دي، یو الله دی، یو د الله رسول دی. بس په دې باندې اتحاد کیږي، نور سيزونه باندې اتحاد نه کیږي. که یو وې ته زمونږه استاد منی، ابل وې نه ته زمونږه منی، خبر ورانیږي. تم ځان ته مسلمان وې، زم ځان ته مسلمان وې، نو زما استاد مسلمانۍ کې شریک دا دو سيزونه دي، یو الله دی، یو د الله رسول دی. بس دا الله وینا ده، د رسول وینا ده. دغه باندې اتحاد اتفاق راځي، په نورو خبرو نه راځي. دا نور چې ګورې نه اخذ بل بل سوي. کله کله لګیا هغه قصې کوي چې تاسو هم چته اورېدلي هم نه وي، داسې خبرې کوي، داسې شرکیات، داسې واهیات. مولا به وي، ګیرې به وي، پټکې به وهلی، منبر باندې به ناسي، خلکو ته به شرکیات بیانوي. پیرانی پیر سے په دلبار کې وي، داغه په خانقاه کې، داغه په ځای کې یو سړی راغی، مرید راغی چې وې کتو یو ښکلی سړی ناست دی. دی چې راغی هغه لاړ ووتو، تپوس یې وکړو چې جی دا څوک و؟ وې تا ونه پېژنې؟ وې نه. وې دا خو میاشت وه که نه، انسان په شکل کې راغل وه. اجازت یې طلب کاو چې زه په 29 باندې راوخېجم او که په 30 راوخېجم. چل کې وته دې کفر، دا کفر تاسو اورېدلی هم نه چتا. اجازت یې طلب کاو، نو کته وې چې په 29 راوخېجم، په 29 به راوخېجم، او کته وې چې په 30 راوخېجم، په 30 به راوخېجم. هغه ښه دا ځکه دومره روښانه او دومره خوب او ښکلی سړی و، نوراني سړی و، سپوږمۍ وه که نه. چل کې سره اوس کله پیر صاحب مرید دی په قبر کې ښخ شوی دی، په دې کې بسې ملائک پسې راغلي تپوس دي کوي. دې ځنه جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله منډه کړه، وی بولې ویالته کې زما د مرید نه تپوس کوي، او کله ورته بعضې پکې نور ورسوي. پیر صاحب ورسېد، ملائک ولاړ دي. الله ورته ملائکو ته واپس کېږئ، منځ ته پیر صاحب راغی، ښه غوث اعظم راغی. بس تاسو په واپس کېږئ، ضرورت نشته، اوس سوال جواب ته پوسټ دې ضرورت نشته. داسې کفریات، داسې واهیات به غږئ. سړي خلک خبره کوي، خپونه یې خاورې وتښتي. دا کفر کم ځای کې و، دا خو لګیا دي په دې نیټ باندې که وګورئ، نو دغه واهیات به دې غږئ لګیا وي. دا پکې شته، پکې په دې نیټ کې هم دا بعضې قصې شته. ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، او نه بنسي بعض زمونږ نه بعض لره په خدایتوب باندې الله نه سوا. فإن تولوا که د خلکو شاګړه فقولوا نو ته وایئ اشهدوا تاسو ګواه اوسئ بأننا مسلمون، په دې باندې چې یقین موږ خو یو مسلمانان، موږ مسلمانان یو. ښه ستاسو په دې کفر او ستاسو په دې شرکیاتو کې موږ نه راځو، موږ خالص توحید منو. ښه یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم، اهل کتابو ولی تاسو جګړه کوئ زمونږ سره فی ابراهیم، د ابراهیم علیہ السلام په باره کې، وما انزلت التوراة والانجیل الا من بعد، حال دا دی چې نو نازل شوی تورات او انجیل مگر رستو د هغه نه. افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ.
عقل کار واخله کنه. ابراهیم علیه السلام يهودي و، ابل راغی ابراهیم علیه السلام نصرانی و. راکنو سلو کو خو عقل او سوچ او فکر دا هم پکار دی کنه. تاسو کا ابراهیم علیه السلام دا څوک بیا د موسی علیه السلام تاسو کا موسی علیه السلام د کله پیدا شو، د عیسی علیه السلام تاسو کا د کله پیدا و، د زمانہ کم یو وا، د موسی علیه السلام زمانہ کم یو وا. نو ابراهیم علیه السلام د دین رستو راغله ګنا مخ کیو. نو ابراهیم علیه السلام په باره کې با واضح خبر براشي. ابراهیم علیه السلام خو د ټولو نیکه دی. ابراهیم علیه السلام زامن دینو اسماعیل علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی. د اسحاق علیه السلام بیا زوی دی یعقوب علیه السلام، او د یعقوب علیه السلام بیا زامن دی ګڼ. نو پاغې نه رستو بیا یهودیان شروع شي دي. د موسی علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نو رستو شروع شي دي. دا بنی اسرائیل چې دي نه بنی اسرائیل کېو، موسی علیه السلام په بنی اسرائیل کې راغل. نو موسی علیه السلام نو رستو سوچ تورات منی نو هغه یهودیان دي او ډېر رستو دي. انجیل عیسی علیه السلام، عیسی علیه السلام هغه ډېر زیات رستو دی. بعضې وایي څلور سره کاله تقریبا فرق دی د ابراهیم علیه السلام او د زموږ د پیغمبر په منځ کې. نو چې عیسی علیه السلام تشي نو 3.5 کاله شو تقریبا. 3.5 کاله رستو راغلی عیسی علیه السلام. او دې څه وایي عیسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام وایي نصرانی. الله رب العزت وی وتو آیو یا الکتاب الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم، تاسو څنګه جګړه کوئ د ابراهیم علیه السلام په باره کې. وما انزلت التوراۃ والانجیل، او نو نازل کړی شی تورات او انجیل الا من بعده مگر رسول داغنا. افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. د ابراهیم علیه السلام او د موسی علیه السلام په منځ کې تقریبا 2000 کاله فرق دی. او بیا د موسی علیه السلام او د عیسی علیه السلام په منځ کې تقریبا 1000 کاله سره پاسه فرق دی. او نو دومره فرق پکې چې راشي نال دغه 3.5 کاله تقریبا جوړیږي. ابراهیم علیه السلام او عیسی علیه السلام نو ما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعده، او نو نازل کړی شی تورات او انجیل مگر رستو داغنا. افلا تعقلون، تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. انتم هؤلاء بیا تاسو خلق وی حاججتم فی ما لکم به علم، چې جګړه کوله تاسو په هغه څه کې چې تاسو ته پته ده. فلم تحاجون، ولې تاسو جګړه کوئ په هغه څه کې لیس لکم به علم چې نشته تاسو ته د هغې په باره کې څه علم. والله یعلم وانتم لا تعلمون، الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. چې الله ته کوم څه وایي نه هغه ومنئ که نو هر یو دعوه کوي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو، غلط وایي. ولې ابراهیم علیه السلام په دین کې شرک نه و، تاسو لګیا شرک کوئ. نو ما کان ابراهیم یهودیا، نو ابراهیم علیه السلام یهودی ولا نصرانی، نو نصرانی ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن هغه و کلک مسلمان، اکلک مسلمانو. وما کان من المشرکین، نو هغه د مشرکانو د ډلې نه، هغه مشرکانو نه نو، هغه شرک نو کړی. که څوک وایي نو غلط به وایي، دروغ به وایي. ان اول الناس بابراهیم، یقینا زیاد حقدار د خلقنا ابراهیم علیه السلام ته د نسبت کولو. للذین اتبعوا، خامخا هغه څوک دی چې هغه تابعداري کړو د هغه په زمانه کې داغه هغه خلق ویلی شي چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. دویم وهذا النبی والذین آمنوا، او دا پیغمبر او دا کسان چې ایمان راوړل د دې پیغمبر سره دا زیات حقدار دي چې دی داسې ووایي
چې موږ د ابراهیم علیه السلام په دین باندې یو. ولې ابراهیم علیه السلام دعا کړو مخکې تیر شیو سورۃ بقره کې تیر شیو دلته هم راشي رستو. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا منهم التکی ویلو ربنا وبعث فیهم رسولا منهم سورۃ بقره کې ربنا وبعث فیهم اے زمانګ ربا راولېږي پدې کې ابراهیم علیه السلام دعا کړلا نو اسماعیل علیه السلام سره دعا کړلا یا الله پدې کې یو رسول راولېږي د دین راولېږي سبق کوي د خلکو د قرآن او سنت خې د تزکیه وکړي قرآن مو ته کتاب مو ته يعلمهم الكتاب والحکمه. نو دا پیغمبر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل مخکې سورۃ بقره کې موږ ویلو چې انا دعاء جد ابراهیم زه دعایم د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام هغه دعا کړوا ربنا وبعث فیهم اے زمونږ رب پدې کې یو پیغمبر راولېږي نظر اغلم نو دا پیغمبر دا دعوه کوي چې زه د ابراهیم علیه السلام په دین باندې يم نو ډېر رښتونه ده لیکن اے يهوديان او اے نصرانيان تاسو کو دعوه کوي نو غلطه کوي. نو د ابراهیم علیه السلام د نسبت کولو زیات حقدار هغه کسانو للذین تبعوه کسان چې تابعداري کړو داغه په دور کې وهذا النبي او دا پیغمبر والذین آمنوا چې ایمان راوړل دا مؤمنان مسلمانان والله ولی المؤمنین الله دوست د مؤمنانو الله دوستانه کوي الله دوست د مؤمنانو سره دوستانه تعلقات هغه د الله دی. يهوديان سره نصرانيان سره نه دي يهوديان نصرانيان خو بيدین خلق دي وليا على الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اهل کتاب راشي الى كلمه ا کلمه طرف ته سواء بيننا وبينكم چې برابر د زموږ او تاسو منځ کې الله نعبد الا الله هغه دا خبره ده چې بندګي باندې کومه د الله نه سوا ولا نشرک به شیئا او شریک بنه جوړو د الله سره هیڅ شی ولا اتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله او نه بنسی باز موږ نه بازو لره په خدای ته باندې د الله نه سوا فین تولوا کده خلکو شاګړه فقولون او توای اشهدوا تاسو گواه وسی بیان مسلمون په دې باندې موږ یو مسلمانان موږ الله تعالی خو دې دا یا الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم پناه هغه باندې جګړې کی دا لګیا دي دا اهل کتاب یا الکتاب اهل کتاب لم تحاجون فی ابراهیم ولي جګړه کوي تاسو د ابراهیم علیه السلام په باره کې وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد او نو نازل کړي شی تورات او انجیل مگر رسو داغنا افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه لای ها انتم هؤلاء بیا تاسو خلق وي حاججتم فيما لكم به علم چې جګړه کوله تاسو په هغه څه کې چې تاسو ته پته ده نو فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم نو ولي جګړه کوي تاسو د هغه څه باره کې چې تاسو ته پته هم نشتی والله يعلم وانتم لا تعلمون الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ ما كان ابراهيم يهوديا نو ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني نو نصراني ولكن كان حنيفا مسلما لیکن هغه کلک مسلمان وما كان من المشركين نو هغه د مشرکانو د ډلې نه ان اول الناس بابراهيم یقینا زیاد حقدار د خلقنا ابراهیم علیہ السلام تعالی الذین تبعوه خامخا خلقو چې تابعداري کړو دا په دور کې وهذا النبي او دا پیغمبر والذین آمنوا هغه سان چې ایمان راوړل والله ولی المؤمنین الله دوست د مؤمنان. الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي. شکریہ.